نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. محترم سامعین اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده څنګه چې موږ د مانځه هغه مسایل چې کوم ډیر لازمي دي او هغه په منځ د امام او د مقتدي او د مسبوق کې دي، هغه موږ شروع کړي دي په ترتیب سره. او د دې ویډیو او د دې موضوع نه مخکې هغه مسایل ذکر شو چې کوم دوه رکعاتیز منځونه او دوه رکعاتو، لکه مثال د سهار منځ شو، د جمعې منځ شو، د وړوکي اختر او د لوی اختر. بیا هغه منځو کوم چې څلور رکعاتیز دي، لکه د ماسپښین، د مازدیګر او د ماسخوتن منځ څلور رکعاته دي. نو د دې د اول او د دویم او د دریم او د څلورم رکعات د شاملېدو طریقه د امام سره څه ده، سړی د امام سره شاملېږي، دا طریقه څه ده. او بیا د ماښام د مانځه او د ویتر د مانځه ځکه چې درې رکعاتیز دي، نو هغه مخکې موږ بیان کړل چې په اول رکعت کې شامل شي، په دویم کې شامل شي، په دریم کې شامل شي. اوس دا موضوع دا غیر لږ معمولی شان په دې بدله ده چې په دې کې مسافر او مقتدي داخل له مقیم، او دا هغه مسله ده اوسنۍ نننۍ موضوع زموږ په دې باندې ده چې د ماسپښین او د مازدیګر او د ماسخوتن دا څلور رکعاتیز منځ دي. نو په دې څلور رکعاته منځ کې چې کله امام مسافري او مقتدي یا مقیم، هغه مقیمی لکه وروسته پسې چې کوم کس راځي هغه مقیمی د هغه ځای اوسېدونکی. نو کله چې امام مسافرو او څلور رکعاتیز منځ کې مسله ده چې کله امام مسافرو او څلور رکعاتیز منځ کوو، یعنې د ماسپښین منځ کوو یا د مازدیګر یا د ماسخوتن منځ کوو، نو په دغه صورت کې یو کس راغی او د امام سره په دویم رکعت کې شامل شو. نو اوس په دغه مقتدي مقیم چې دی، کوم چې په امام پسې ودرېدو، مقتدي دی او مقیم دی، یعنې مسبوق، دغه کس چې دی د امام سره صرف په دویم رکعت کې شامل شو د قاعدې مطابق. نو د دې مقتدي مقیم یعنې مسبوق نه اولنی رکعت هم لاړ، دویمې ته هم لاړو او درېمې ته هم لاړ. نو د امام چې دی هغه څلور رکعاتیز منځونه په سفر کې دوه رکعاته کوي. نو د امام د سلام ګرځېدو نه پس به دغه مقیم مقتدي د ټولو نه اول دریم رکعت کوي، ځکه چې یو خو امام کو او بیا ورپسې په دویم کې دی شامل شو، نو دی خو مقیم دی که نه. نو په د مقیم هغه دریم رکعت چې شو، نو دی به ځکه دریم رکعت کوي، او دغه دریم رکعت به اول کوي، بیا به څلورم رکعت کوي، خو بغیر د قرائت نه. چې کله د دریم رکعت کوي سلام وګرځي امام، د امام د سلام ګرځېدو نه بعد د دې پاسي وبدرېږي، خو قرائت به نه وي. د هغې په اندازه به دی غلی ولاړي، خاموش به ولاړي، بیا به د هغه اندازې نه وروستو رکوع له لاړ شي، دوه سجدې به وکړي. نو د دریم رکعت ځکه چې دا، او بیا به څلورم رکعت وکړي، او څلورم رکعت کې به هم قرائت نه وي، بغیر د قرائت نه به دی دا طریقه کار وکړي، او د دې سره به د حکمن ادا شي. څلورم رکعت د قاعدې مطابق هم دغه شان د مازګزار پوره کړي، او په دې کې به صرف تشهد وایي چې کله دی بیا کېږي، ځکه چې د هر دوو رکعتونو نه پس تشهد دی، نو دی به بیا هغه ووایي. بیا به پاسي هغه اولنی رکعت چې کوم د ده نه قضا شوی دی، اولنی رکعت چې د ده نه کوم قضا شوی دی، دی راغی په دویم رکعت کې اولنی رکعت د امام کړی و، هغه رکعت دی په دې طریقې سره کوي. اول به ثنا ووایي، بیا به تعوذ ووایي، تسمیه به ووایي، فاتحه به ووایي، آمین به ووایي، سورت به ووایي، بیا به رکوع وکړي، بیا به دوه سجدې وکړي، بیا به قاعده وکړي، بیا به تشهد، بیا درود، او بیا به دعا، او بیا سلام. نو اولنی رکعت به هم په دې طریقې سره پوره شي، او دا څلور رکعاتیز منځونه د ده په دې طریقې سره پوره شي چې دوی یو د امام سره وکړو او درې ځان له وکړل. یعنې مطلب دا چې دا دوه رکعاته چې دی کوم ځان له کوي، اول به چې دی د امام نه پاسي، د امام د سلام ګرځېدو نه پس
نو دی به اولنی دریم رکعاتو کې ځان له په ولاړ دریم رکعت او څلورم رکعت وکړي خو بغیر د قرائت نه د هغې په اندازه به ولاړي او بیا د ټولو اخرې ته د ده څلورم رکعت پرې خو څلورم به د ده اولي ځکه چې امام د ده نه یو رکعت کړی د ده به څلورم شي او د امام چې کوم اولنی رکعت د ده نه کړی نو هغه اولنی رکعت دی راګرځئ دغه اولنی رکعت به د ده څلورم وګرځي په هغې کې به ثنا تعوذ تسمیه صورت رکوع د سجدې قیده او سلام وکړي نو د هغې نه وروسته به د ده څلور رکعتیز لمونځ د مسافرۍ چې کله امام مسافري او مقتدي مقیمي مسبوق مقیمي نو په دې طریقې کې به دا لمونځ چې دی دا په دغه طریقه باندې ادا کول پکاري او دا مسله عمدة الفقه جلد نمبر 1 صفحه 228 کې لیکلې ده په حواله د علمگیری سره او مزید تفصیل تاسو نور کتابونو نه اخیستی شي وما علينا الا البلاغ.